मने नन नबात एदे आलिम एदे हाफिज तमाम दी जिंदगी तमाम पहलू बदले शवे ते नन नबात बदा आलिमा दा बो सखी दा बो मुआशरा की रोजी दा बो खपल कली की रोजी दा बो खपल मदरसा जोड़वी दे मदरसे ना बो सवाल जिनके आलिम कीगी दा बो हर कली कली तदीन अलसवी che pokim zike khaza walda che pasar bondi narai tikrar pasar kara pasar bondi narai sadar da دا علم ابو ورسی چې مخ په بخاری کې یالي دي مخ په ترمذی شریف کې یالي دي مخ په نسائی شریف کې یالي دي چې کلا چې واخذا نړۍ صدر په سر کې ته الله دې نبی لعنت په هغه خزه باندې ته الله دې نبی فرمان ده چې کما خزه نړۍ صدر په سر کې لعنت وي په هغه خزه باندې ته نن نبات ودا علم سچاوي دا علم په معاشره تر وځي چې کله یو خزه ولدا چې هغه نړۍ کپڑے اچولیدی دا علم ابو وتیئی اے دے امت بچائی اے دے امت زنانا اے دے رسول اللہ مبارک امتائی نتچ نرائی کپڑے اچولیدی نرائی جمع دے اغسطی دی دا تدا سے مقام نلرے تو تا اسلام دیر مقام دیر کڑا تو تا اسلام دیر عظمت دیر کڑا تو تا اسلام دیر شان دیر کڑا دا تو تے دیر لائقہ نہیں کہ نرائی کپڑے وچوے دا خود انگریز لباس دا دا خود برطانیے منشادو دا خود ہندوستان لباس ہے دا خود یہود او دے نصورہ میں منشا دو تے مجھے رب منشا کی مدد تے مجھے حبیب منشا کی مدد تے اللہ حکم صدای تے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کو بیان کروی کہ اے خزے نن نبات نرائی کپڑے ماں واندا تے اللہ دے نبی فرمان دائے صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ مقابم کے افر مل چھے دے موپ امت کے خدا سے خزی ہوئی چھے دائی بو جمع او غسطی لے اور بربندے ہوئی دا خبر ورو په توجه سره اے زناناوي اے د مو خوانګي او مانګي په توجه سره وروا نن نبات فیصله وکا نن نبات عزم وکا چې زبو نړۍ صدر نه پسر کوم زبو نړۍ کپڑے نه اچوم زبو تانګي جمع نه وغندم زبو پردې خلک ته خوشبو نه لګوم زبو په موبایل باندې د چا سره نه غږم اے زتمنه اے زناناوي د الله حبيب او فرمیل چې داسې زناناوي داسې خزي وي چې دای په جمع او وستی او بربندې وي صحابه تاسو کیا رسول الله دا کو څنګه وی چې جمع به وستی او بربندې وي رسول الله مبارک ته او فرمیل چې دا هغه خزي وي چې یا به جمع نړۍ او وستی وي او یا به تانګي وي د دای اندمینه بولدلای کیږي نن د مو د امت بچي وقصه نن په مارکیټ کې غاټه کپڑا نه ملويږي نن په مارکیټ کې د غاټ صدر هغه کپڑا نه ملويږي دا ویلې زمن وای کتم کافر وکتم چې دای په دې باندې بلد دي دای هم وګوندې نړۍ کپڑے نن یې په مخ خپل لباس ور ولګلو زه دوړې جامې سردار مبارک دې لباس نه خبر یم زه دې هغه وځه کټنه نه خبر یم زه دې هغه گفتار رفتار نه خبر یم وجدادو چې د علما وینه من افراد وجدادو چې د علما سره نه کېنم وجدادو چې د تبلیغ ور سره نه کېنم وجدادو چې د نیک خلک سره نه لګيږي په باندې خلک په سره ودیم رسول الله مبارک او فرمیل په هغه خزه د هم لعنت وی چې کیما خزه نړۍ صدر په سر کوي دویم نمبر روایت کرسی په هغه خزه د هم لعنت وی چې د هغه نړۍ جمع اچولې وي دریم نمبر روایت کرسی په هغه خزه د لعنت وی چې دې تانګي جمع اچولې دي په ودغه روایت کې بیا د درې وړه شینا په وځي کې هم ذکر شوی دي چې کیما خزه بهر اوځي غیر د حونا دي چاته خوشبوئی لګوي ورو ترونه دو نن جلسه تر غلیدو ول یاره کې د سړی سره تیریږي خو لیکن په دې ټیم کې خوشبو ولګولا د دې لپاره چې خلک سکی زون تمایل کې ودای د خلک طرف تمایل شي اے د امت خواندې ماندې د الله د پورا پوزون رحم وکا د الله د پورا پوزون رحم وکا نن تیر ته متوجه شه او دې عالم بودا چاروي چې نن نبار بو خزه ته سيي دې خزه ته وایي چې اے د خوان فرمان برداری وکا د خوان اطاعت وکا د خوان خبره منل ازمره مقام لري نن یې ورو د الله د حبيب فرمان ور صلی الله علیه وسلم د الله حبيب نوسته
مسجد نبوي شریف سر یو طرف ته د صحابه بیبیون نوستي دي د حضرت عائشه په کیر کې نوستي دي یا په هغه مسجد کې چې د ښځې د پرزون ته مسجد و په هغه وخت کې په کې نوستي دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته هغه ته د جهاد فضیلت بیان کوي چې په جهاد کې یو ساعت د اویاوې کولې عبادت نه زیات اجر لري د صحابه بیبیون خو د اعمال شوقمنې وي د اعمال درد یې په زړه کې وو په هغه ټیم کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته هغه زناناوې نه یا حضرت عایشه راغله هغه بیبیونه ورته وویل چې ته ورشه رسول الله مبارک ته وایه چې دا خو د صحابه لوی مقام حاصل کړو ځکه چې دوی ته چې په یوه ساعت د اویاوې کولې عبادت برابر اجر میلویږي موږ خو جهاد ته نشو تللی موږ خو غزوې ته نشو تللی موږ خو سرایې ته نشو تللی ایا دا مقام به موږ ته په څه میلویږي نن یې وروا چې الله حبیب څه ورته فرمایي صلی الله علیه وسلم چې الله حبیب ته چې یا عایشه صدیقه راغله او یا د صحابه په بیبیونو کې هغه بیبي راغله چې هغه عایشه عمر ته رسېدلې وه مشر عمر یې و د الله حبیب ته دا خبره وړاندې کړه دا خبره یې پیش کړه ای د الله حبیبه تو خو د صحابه ډېر مقام بیان کړو تو خو د صحابه ډېر عظمت او شان بیان کړو دا شان خو موږ ته نه میلویږي ځکه چې موږ خو جهاد ته نه ځو وس یې ورو د الله حبیب څه ورته فرمایي د خپل نبوت په علم او په عقل کې سر مبارک ټیټ کړو فکر یې وکړو سوچ یې وکړو تدبر یې وکړو هغې نه بعد یې هغې صحابه ته وویل یا عایشه صدیقه ته وویل رضی الله تعالی عنها څه ورته فرمایي وایي چې هغه مجاهد چې کله جهاد ته لوړ شي په سنګر کې د خپل سر قربانۍ ته تیار وي په خپله سینه باندې غشي او د تیرې ورې ته تیار وي او د خپل بچیونه یتیمون کولو ته تیار وي د خپلې ښځې کونډې کولو ته تیار وي د خپلې ادې پیرې کولو ته تیار وي د خپلې خویندې ورلې کولو ته تیار وي هغې ته چې الله کې مقام په جهاد ورکوي تو ته په خپل کیر کې د خاوند په اطاعت هغه الله مقام درکوي عزتمنې ای زناناوې وروئ نن اسلام ډېر مقام در کړی نن د اسلام د مقام خیال وساتئ نن ولې اسلام مقام در کړی ځکه یې در کړی چې د دې نه مخکې د اسلام نه مخکې به خپلې بچی خلک ښخولې که نه به یې ښخولې خورې ته به یې ورلوندې کړې ښخې به یې کړې چې کله رسول الله مبارک راغلو صلی الله علیه وسلم تو ته یې دومره مقام در کړو تو ته یې دومره عظمت در کړو چې د الله حبیب هر ټیم چې امر کړی دی سړي ته بیا یې وکسه تلاش شروع کنن نه بعد فویکسا کتابینا وکسا همیشه چې سړی ته حکم کړی دی چې قدر یې وکړه بیا د جنس نوعه هغه جنس د ښځې دی مثلا رسول الله مبارک فرمایي چې د خپلې ښځې سره چې کوم سړی بهترینه ګزاره کړي دا په تمام کائنات کې بهترین انسان ده او زه هم په ټوله کې بهترین یم ځکه چې د ښځې سره مې ښه ګزاره ده تو څه نه تپوس کوم په معاشره کې د ښځه یوه ښځه دو که نه دو د خپله بیبي یوه ښځه دو که نه همدارنګې بچي ته څه یایي بچي ته یایي چې که جنت وړې د خپلې ادې قدمې لوندې جنت تلاش کړه تو نه تپوس کوم په معاشره کې د ادې یوه ښځه دو که نه دو جواب راکوئ همدارنګه رسول الله مبارک فرمایي چې کله د بازار نه روشه نو چې کله بازار نه روغله چې څون سره دی و پاند روخستا سامان دی روخستا دی هغه سامان دی بچی ته ما ورکوا بچی ته ورکا ویلې د بچی کې د حیا ډېر راځو بچی د خپل مخه یو شای روخستا شي دا څه نه وی چې بچیون د پښې باندې چیر غټ کی او بچی ته د خپل حق ملاو نشي رسول الله مبارک د چاته مقام ورکړو بچی ته مقام ورکړو سے نہ تپوس کم بچائی پا معاشرہ کی و خزدو کا ندو خزا همدارنگی رسول اللہ مبارک فرمائی کچیر تا دی چا ادے مڑاوی دی ادے پا وجہ دی مغفرت لکلائی دائی ادے مڑا شویدو ویس دائی دی اللہ نا مغفرت غوڑی نو دائی دا دی خپل ادے دی خیر قدر وکی اللہ بو دت دائی جنت تبیزی اللہ بو دت گناہی نا معاف کی اللہ بو دت توبہ قبول کی ویلے
زکه چې د اده خیر د داسې دول ک اده دی چې وي په خپل نو د توسه نه تاسو کوم هغه تریر په معاشره کې واخذ دو کنه دو خزا عزت من چې کله اسلام ته وکسه کله د اده حقوق وکسه کله د تریر حق وکسه کله د بچای حق وکسه کله د خیر حق وکسه کله د تمام زناناوي حق وکسه اے زناناوي توسه بو وایي چې دا خو په علاقه کې په معاشره کې اسلام خزه ته ډېر مقام ورکړی